ګورئ د دنیا کې چې د کله نه دا دنیا آباده ده الله هر څه پیدا کړی دي جوړه جوړه دي زمکه دا نو د هغې په مقابله کې اسمان دی په تضاد کې یادېږي مشرق دی نو بل سمت مغرب یادېږي روز دا نو په تقابل په ضد کې شپه یادېږي گرمی دا نو په تقابل کې یخنی یادېږي ساړه یادېږي تور دے په ضد کې سپین دے خدے مقابلہ کې بد دے دا تضاد را روان دے او کدا تضاد نوے نو چا کدا ټول عمر روز وے نو شپه بچا پیجندا او کشپه وے نو روز چا نه پیجندا نو تعرف الاشیاء بازدادها او پدې تقابل پہچان کی انبیاء راغلی دي نو دنیا کې دوه ډلې جوړې شوې دي یو د حق پرستو یو د باطل پرستو یو د اهل ایمان نو بل د اهل کفر نیکان بدان د دې دا تقابل او د قران ته چې وګورئ نو د الله کتاب زئی په زئی دا تقابل پیش کړي چې د زمکې ذکر کوي نو د اسمان ذکر کوي دا سیداو کنه دا چې د جنت ذکر کوي ور سره د جهنم ذکر کوي د زندګۍ ذکر کوي نو ور سره د مرګ ذکر کوي د خو خلقو ذکر کوي نو ور سره د بدو خلقو ذکر کوي د خو انجام ذکر کوي نو د بدو انجام ذکر کوي دغه رنګه قران کریم یو عظیم کتاب دی دا چې چرته بیانېږي نو التهم دو قسم خلق پیدا کیږي او دا تقابل قران ذکر کړي زنن په د خپل مختصر بیان کې یو سو تقابل پیش کوما تاسو تغوا کې دے او خونته واخلې او بیا ځان او خپل زړه کې ځان وتلې چې منګه په کومه ډله کې د دنیا کې ګرځي د هر انسان دا خواهش ته چې زما زندگی خسته شي هغه کده غره په سوکه پاتې کیږي دا غوم دا کوشش ته او هغه که په خار کې پاتې کیږي هغه هم دغه په غم کې اخته دی چې زما جون خیسته شي تاسو غواړئ که نه غواړئ اوس د دې خیسته کولو دپاره د چا سوچ دی چې زه مالدار شم جون به مې ښه شي د چا سوچ دی چې مالدار شي نو د هغه کوشش دا دی چې نور خیسته به شي چې وزیر شم چې وزیر شي داغه کوشش شي چې وزیر اعلی شم نور به خیسته شي او چې داغې نه داغه کوشش ته چې وزیر اعظم شم او چې وزیر اعظم شي نو بیا هم پریشان ای او په غم کې اخته او جون دې نه خیسته کیږي نو دا جون ورکولو والا انسانانو ته الله دې داغه نه تپوس کو چې الله جون به څنګه خیسته کیږي او د چا به خیسته کیږي نو واورئ کن والو برکلی والو واورئی سوی قرآن من عمل صالحا من ذکر او انسا من عمل صالحا من ذکر او انسا چاچے عملو کو صالحا صالح عمل ستوي ما وافق الكتاب والسنة چې د الله کتاب او د نبی د سنت مطابق عمل وکړو نو الله سوي پدې حال کې چې دو د مؤمنی ناری نه دی او که زنانه ده غریب دی او که مالدار دی پختون دے او کا پنجابے دے عرب دے او کا عجم دے دا تور غر دے او کا دا سپین غر دے دا ہر ځای
چدے من عمل صالحا من ذکرین او انسا وهو مؤمن نو اللہ وی دلب یو نتیجہ کی بو اللہ سور کئی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا داول نام دے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا اللہ وی جن باور لا خیست ورکما اللہ اکبر سنگ جندی ویلی حیاتا طیبا علامہ ابن کثیر وی سوک تی بدین دوک کیگی چی خیستا جندی توی چی بریانیانی بہت ڈیری پرتی حلواگانی بہت ڈیری پرتی خوراکو نوڈیر کئی بنگلی بچر تغٹی غٹی میلاوی گی نانا دامانا ندا دا حیات طیبانا کدا حیات طیبہ دامانا اخلے نو دا خوبیا انگریزانو تا حاصل دے زکا چی دا غی بنگلی اگا زمان دی خلقو بخوب کی ابن دلی دلی پا کمو گاڑو کی دا انگریزانو سپیچی سفر کئی اگا زمان وزیرانو سرون نشتے نغیتا حیات طیبہ ویل دی قرآن نو حیاتا طیبہ ستویل کی گی اللہ اکبر محدثی مفسرین دیر معنی ذکر کئی خوی و معنی داؤں دا حیاتا طیبہ دا قناعتنا دک جنبور اللہ ورکی دیکھ وگیوی دیکھت گیوی بزرک بوا اللہ یو خاص سکون ورکی درد جور ترسی دا دی درد کی بور اللہ یو لذت ورکی او کا غم پی راشی پا دے غم کی بہم اللہ دا زڑت یو اتمینان کھوزئی جنبے پریشان کی گنا حیاتا طیبہ پاکیزہ جنب تیرئی مطمئن بوی او تک پاکیزہ جن چی تیری گی او کلدا پاکیزہ جن چی ختمی گی نو ملائکہ براشی سبوی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ اے مطمئن روح روانے گا خپل رب طرف تا دا حیات طیبہ یقینو کہے دا حیات طیبہ حضرت بلال تنصیب ہوا پس کروٹو پروت دے خوبیاوی احد احد دا مکی پا گرمائی کے پروت دے خوبیاوی احد احد اللہ اکبر عجیب خلق دے سر تکٹ کی گی او وینت بئی گی او پاغ زخمنو کی گرمی شگی روانی دی خوبیاوی فزتو ورب الکعبہ دقا حیات طیبہ دا 22 لاکھ مربع میل باندے خلافت گئی وہ ایک کی آواز پبا کے پروتے دننا نم بدن پا غرمو دے او نم پا سوری دے او دا سپر پاور سفیر راگے چی گوری ورطو دے دا سے ورطو قتل امیر المومنین فاروق اعظم نداغد اللہ ستر ارتا وشوا او چلیکڑی وی یا عمر عدلتا فامنتا فنمتا عدلتا فامنتا ونمتا عدل دے قائم کو نو امن راگے چی امن راگے نو بیغم اود شوے اللہ اکبر